بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ، د دې نه په زه بیا ستاسو سره یو څو خبرې کوم. او د داسې قسمه خود ساخته شیخ طریقت نه چې په منبر باندې ناست یو ټوله ورځ انګا بنګا خلکو ته بیانې، ټوله ورځ منګړتې کیسې خلکو ته بیانې، نه چېرته موږ ستا د خولې نه آیات د رب ذوالجلال د عظیم کلام واورېدو، نه مو ستا د خولې نه چېرته د رسول پاک صلی الله علیه وسلم احادیث طیبه واورېده. عزتمندو تاسو دې کس دا خبرې واورېدلې، دغه په مفتي ګوهرعلي شاه صاحب پسې وایي چې تا په منبر باندې ناست یې، دغه د دروغ قصې کې ګډې وډې وې، نه ستان د قرآن پاک تلاوت واورېدلو، نه ستانه چې کوم دی د نبي علیه صلات وسلام حدیث مبارک واورېدلو. نو زه دغې بریلي ملا ته وایم که چېرې تا ته د قرآن پاک پته وې او تا ته چې کوم دی د احادیثو پته وې، نو نن به تا دا اعتراض نه کولې، ځکه چې دا د قرآن پاک آیاتونه هم وایي او دغه رنګې احادیث هم وایي، خو تا ته دا پته نه لګي چې دا څه وایي، نو ځکه ته دا اعتراض کې. لکه تاسو د پیر صاحب چې کوم دی د خولې نه دغه تلاوت او حدیث مبارک په خپل واورئ چې په منبر باندې دا څه وایي. دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالروم مسيرة شهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تاسو د پیر صاحب د خولې نه سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح دا واورېدلو، نو آیا دا د قرآن پاک آیاتونه دي او که نه دي کم چې پیر صاحب ویلي دي، او دا په اخري له صورتونو کې یو صورت دی او که نه دی، خو تا ته د دې هم پته نشته دی چې دا په اخري له صورتونو کې دی او که نه دی، او دا په قرآن پاک کې شته او که نشته دی، ځکه تا دا اعتراض کړی دی. دغه رنګې پیر صاحب چې کوم حدیث مبارک ویلی دی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. آیا دا حدیث مبارک دی او کنه دی؟ نو که حدیث مبارکی نو بیا چې تا کومه خبره کړله خو دروغ دی ویلی او بکواس دی کړی دی چې ته قرآن او احادیث نه پیژنې، نو بیا راځې اعتراض کې چې دا د قرآن پاک آیت نه وایي او دا احادیث نه وایي او دا دلته په منبر باندې دروغ او ګډې وډې وایي. د قرآن پاک آیت چې کوم دی دا صحیح دی او که نه دی، دغه رنګې احادیث دا صحیح دی او که نه دی کوم چې پیر صاحب ویلي دي، نو دا ستا د خبرې جواب. او ستاسو خو دغه عقیده ده لکه څنګه چې ستاسو به جاء الحق به د نور کتابونو کې موجود ده چې هغه د شرک عقیده ده او د کفر عقیدې ته خبر ځي چې تاسو د نبی علیه صلات وسلام دپاره د ذرې چې کوم دی هغه علم غیب ثابتوئ، حالانکه قرآن پاک الله رب عزت فرمائی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. د الله رب عزت سره د غیب چابیانی دي، په هغې باندې څوک نه پوهېږي سوا د الله پاک نه، خو تاسو نبی علیه السلام هم په دې کې شریک کوئ. دغه رنګې تاسو به دې کتاب کې لیکلي دي چې نبی علیه السلام د دین هم خبرېږي چې پلان کې به په کوم ځای کې مړ کېږي، حالانکه الله رب عزت په قرآن پاک کې فرمایي وما تدري نفس بأي ارض تموت. یو نفس ته پته نه لګي چې په کوم ځمکه به مړ کېږي، نو چې یو نفس ته د خپل ځان پته نه لګي چې په کوم ځمکه به مړ کېږي، نو بل کس ته به څنګه پته ولګېږي چې دا په دې ځمکه باندې مړ کېږي، بل ته هم پته نه لګي. تاسو دغې آیت نه چې کوم دی په بل طرف رواني، ستاسو دا عقیده دغې آیت سره هم ټکراو ده. دغه رنګې الله رب عزت په قرآن پاک کې فرمایي قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. اے پیغمبر ووایا چې زه تاسو ته نه یم چې زما څه د الله پاک خزانې دي او نه دا خبره کوم چې زه په غیب باندې پوهېږم. نو په قرآن پاک کې د علم غیب نفي راځي او تاسو هلته اثبات کوئ. دغه رنګې بخاري شریف کې چې کوم دی حدیث مبارک دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی ومن حدثك انه يعلم الغیب
فقد كذب. که څوک تا ته دا حدیث بیان کی او دا خبر درته درکي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیب باندې پوهېدو نو یقینا دې کس دروغ ویلا، دا کس دروغجن دی. نو ته چې نبی علیہ السلام په علم غیب باندې پوهېږي او ستا د مشرانو دا عقیده ده، نو د دغه حدیث مطابق تا او ستا مشران ټول دروغجن دي. نو لہذا تاسو دروغجن خلک دغه شرکیه او کفریه عقاید هم دي، تاسو ورا پاسئ او زمونږ په علماو باندې برد کوئ، په هغوی پسې بکواس کوئ. نو دا او د دغې بریلي د دې خبرو جواب. الله رب عزت دې موږ نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.